سورہ حمیم سجدہ آیت نمبر 47 جیشتما سپارہ اول رکوع صفحہ نمبر 2. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تزع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد صدق الله العظيم. سورہ حمیم سجدہ آیت نمبر 47 اول رکوع 50 سپارہ. پدی اول نمبر 47 نمبر آیت کے غیر اللہ ماندے دا علم غیب نفی دا. غیر اللہ کم خلق دی کم کافرانو چې د الله تعالی نه ما سوا د خلق عبادت کړي دي د بوتانو عبادت کړي دي اور یای چې کوم دې د ستورو عبادت کړي یای چې کوم دې د نور عبادت وکولو دا ټول غیر الله دي. نو الله فرمایي چې دا غیر الله چې څومره دي دې سره علم غیب نشته دي. علم غیب چې کوم دې دا صرف اور صرف دا د الله تعالی سره دي. او علم غیب څه ته ویل کیږي؟ د پټو خبرو علم، د پټو خبرو علم دې علم غیب ویل کیږي. نو دا علم غیب چې کوم دی د دې علم صرف د الله سره دی، د دې مشرکانو د غیر الله معبودانو سره نشته دی. نو الله تعالی په دې کې درې مثالونه ورکړي چې د دې درې وانو علمونه دا خاص د الله سره دي. د دې درې وانو علمونه علم خبر علم دا د غیر الله سره نشته دی، د پیغمبر سره نشته دی او د ولی سره نشته دی، صرف د الله سره دی. نمبر 1 د قیامت علم، قیامت بکل راځي د دې علم چا سره دی؟ د علم د الله تعالی سره دی. اور دویم چې کوم دی د دې میوي د پاسه چې دا کم پوستکی وي پدې کې دنه سدي د دې علم د الله سره دی. مثلا تاسو والے په مثال کې غوز یا په مثال کې چې کم دی واخلې بادام د دې د پاسه چې کم دی باقاعده د داسې غلاف تو شوی دی. غلاف دې ته چې کم دی اکمام ویل کیږي. نو اوس چې کم دی مونږ ته غوز چې کم دی بهر نه سم دم ښکاری او کله ناکله چې مونږه مات کو هغه د نه سوي یا خالی وي. بادام مونږ ته بهر نه بالکل صحیح ښکاری او کله ناکله چې مات کو د نه سوي یا هغه ښکاری. تاسو وګورئ خربوزه هغه چې کم دی بالکل مونږ ته تکش نه ښکاری او چې کله هغه مونږه مات کو د نه خراب وي. نو د دې ټول علم د چا سره دی؟ د الله تعالی چې په دې کې د نه د څنګه میوه پرته د خوګه د کترخه ده سمده که خرابه. نمبر 2 وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه. دریم چې کوم دی حمل دی، حمل د خزه په ګډه باندې حمل دی د دې صحیح علم د چا سره دی؟ د الله تعالی سره. چې آیت دې خزه چې کوم دی په ګډه کې دا مذکر دی که مؤنث دی، دا نارینه ده نارینه دی او کدا زنانه ده پدې کې فیمیل ده. دې صحیح علم چا سره دی؟ الله سره. پدې درې مثال باندې یو اعتراض راځي، په ذهن کې یو اعتراض راځي چې الله په خپل وی وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه. چې د خزي په ګډه باندې کم حمل دی د دې صحیح علم د چا سره دی؟ د الله تعالی سره. حالانکه نن سبا ټیکنالوژي راغلی ده د خزه چې کم دی سو شي الټراساوند وشي باقاعده پته وته لګيږي چې دا میل دی که فیمیل ده. دا سکیږي نه اور دغه شان دی باقاعده چې کم دی الټراساوند کې لیکلی وي چې د دې پریګننسي ډیلیوری ډیټ په مثلا فلان کې تاریخ وي. بالکل خلک په اعتماد هم کوي. دلته خو الله وی چې علم ما سره دی خو ډاکټر چې کوم دی مونږ ته مکمل صحیح علم راکلو
چې د دې زنانه په ګېډه کې دا الګ ته او دا الګ به مثلا چې کم دی په جنوري کې به کیږي. نو علماء د دې جواب کړی دی. اوس دا علم بچا سره وي چې د دې ماشوم به کم دی ژوندۍ به څومره وي. دې علم اوس ډاکټران مونږ ته راکولی شي نه. ماشوم پیدا شي ټیک ټاک وي ورس پس مړ شي. نمبر 1. دویم دا ماشوم پیدا شولو آیا دا به صحتمند بوي او کدا بیمار بوي؟ د دې علم د چا سره دی؟ د الله سره دی. دریم ماشوم پیدا شولو د دې علم چا سره شته چې دا ماشوم باندې کمل بوي که بدمل بوي؟ دا هم چا سره نشته دی. نو ډېر خبرې داسې دي چې مونږ ته خو ساينس دا هغه جواب کوي او پاره کې بیا ساينس هم کوم دی لا جواب دی دا هغه صحیح علم د چا سره دی؟ الله تعالی. نو دلته الله تعالی په غیر الله باندې د علم غیب رد کوي چې غیر الله سره چې کوم دي څه نشته دي، علم غیب نشته دي. او د هغه لپاره الله تعالی سو مثالونه ذکر کړی دي. درې نمبر 1 د قیامت علم د چا سره دی؟ د الله تعالی. دویم مثال الله ذکر کوي په میوه کې چې په د پوستکی کې چې دنه کوم میوه ده د دې صحیح علم چا سره دی؟ د الله تعالی سره. او دریم چې کوم دی د خزه په ګډه کې چې کوم دی ماشوم دی او کدا شانتي ک ماشومه ده د دې صحیح علم د چا سره دی؟ د الله تعالی. الله وی کچرته د مشرکانو د خدایانو سره دی د الله تعالی پرېږدو د دې سکی عبادت کوي. وی پکار د دې په دې درې خبرو کې خو سره یو علم وې کنه سم سره نشته. الله دې رد کوي. الیه یرد او الله طرف ته واپس ګرځول شي علم الساعه د قیامت علم. څه مطلب؟ پیغمبر نه تاسو به اوښولو قیامت علم یا الله سره دی. چا به ویل وی د قران کې ګورو چې د قیامت به کله راځي هغه کې مو چې د دې صحیح علم د چا سره دی؟ الله تعالی. دوی ټول پټول ارڅ ست چاته واپس کیږي الله تعالی. وما تخرج من ثمرات او نروزه اسمها من اكمامها الذي ميوي د غلافوننا وما تحمل من انثى او نحمل کیږي سوک خزا ولا تزاو او نه زیګوي ماشوم الا بعلمه مگر د الله تعالی په علم سره. ويوم يناديهم ورځ د قیامت کافران مسلمانان به کوم دي جنت ته بلار شي، کافران به کوم دي دوزخ ته لار شي. بیا به کوم دي आवाज به وشي کافرانو ته چې یره د الله تعالی شریکان چرته دي. تاسو په دنیا کې ویل چې دا بود د الله تعالی شریک دی او د الله تعالی شریکان څه شول. نو ګوره دی په دنیا کې د دې خبرې گواہی ورکړې ده چې دا بود چې کوم دی د الله تعالی شریک دی. نو په آخرت کې ودی وي قالوا اذنا كما من شهید چې موږ په دې خبره باندې نن گواہی ورکو چې شریکان نشته دي. قیامت کې ودی د سګوي ورکی ما من شهید ما مننا من شهید چې نشته دي په موږ کې څوک گواه د څه خبره گواه چې د الله تعالی شریکان څوک نشته دي. په آخرت کې ودی دا گواہی ورکي. ويوم يناديهم او आवाज بوکړي دوی ته اين شرکائي کوم زيدي زما شریکان الله بوي. قالوا نو دا کافران بوي اذناک مونږ ته عرض وکړلو ما منا چې نشته دې زمونږ من شهید سو گوا وضل عنهم ارب شلتینا ما كانوا يدعون هغه چې دوی ببلل من قبل الذين روان دي وظنوا او خیال وکولې کوي ما لهم چې نشته دې دوی لپاره مما استخلاصي لا يسأم الانسان من دعاء الخير. الله په دې دو آیاتونو کې آیت نمبر 49 او آیت نمبر 50 په دې کې الله تعالی د انسان یو عادت ذکر کړي. د انسان یو عادت ده چې کله دله څه تکلیف ورسیږي نو دې نه امید شي، بالکل نه امید شي یره بدا زمونږ څنګه الله دې موږ سره امداد نه کوي. دا د انسان یو فطرت ده. کله نا کله دا غوښنه داسې خبرې راځي
نا امید شي وير زه مسلمان یم په ما باندې دونه تکالیف راغلل. نمبر 1 انسان د کله تکلیف ورسیږي نو دې سکیږي نا امید کیږي. او دیم الله فرمایي وی انسان ته چې صراحت ورسیږي دا کامیاب شي د تمال راشي د دولت راشي او د عہده راشي نو دې سوي ليقولن هذا لي چې دا ټول چې کوم دي دا سما کمال دی. دا د انسان څه شي دی یو عادت دی. تکلیف وتور سیږي نو نسبت چاته کوي الله ته چې الله دا الله ته په موږ سونه تکالیف راولي. او چې کله دا انسان کامیاب شي دل چې کوم دي څه خوشحالي ورسیږي دې سوي ودا ټول زما کمال دی. معلومیږي دا چې تکلیف راوستلو والا هم دا سوق دی الله تعالی او انسان باندې چې هم خوشحالي راځي دا د چا کمال دی د الله تعالی. الله فرمای چې دا د انسان یو عادت دی. لا يسأم الانسان او نستړي کیږي انسان من دعاء الخير د خیر نه استلونا وان مسه الشر او ورسیږي د تکلیف فيئوس ما يسسي قنوت امید شي ولئن اذقناه رحمه او کچری مونږه وسکو د انسان ته رحمت من لخبل طرفنا من بعد ضراء مسته پس تکلیفنا چې رسیدلې د دوی ته لا يقولن هذا لي دی وای چې دا خو زما حق دی وما اظن الساعه او زګمان نکم چې قیامت قائمه او قائم بشي ولئن رجعت الى ربي وكتر زبيرت وغرزل شو خپل رب طرف ته ان لي عنده للحسنى بشك ما د پارا د سربا الحسنى خالت بوي فلننبئن الذين فاسمن بأخايو هغه خلقتا كفروا منكر دي بما عملوا ده هغه چې دوی وکول ولنذيقنهم ومن بأسكوا دویتا من عذاب غلیظ یوډیر سخت عذاب. واخر دعوانا الحمد لله.